دوسروں پر الزام لگاتے ہیں. ایک ہی سیاست ہے، یہ چور ہے اور وہ چور ہے اور یہ چور ہے اور وہ چور ہے. ایسی حکومت آئی کہ لوگ اب دوبارہ ان چوروں کو لیے کہتے ہیں واپس لاؤ تاکہ ہمیں شام صبح کی روٹی تو ملے. اور اپنی چوریاں، فارن فنڈنگ کیس، جو باہر سے تمہارے لیے پیسہ آیا، ہندوستان سے تمہارے لیے پیسہ آیا، یورپ سے تمہارے لیے پیسہ آیا، اسرائیل سے تمہارے لیے پیسہ آیا، قادیانی نے چندہ کر کے تمہیں پیسے دیے تمہاری انتخابی مہم کے لیے. آج تمہاری ہی پارٹی کا ایک بانی رکن وہ الیکشن کمیشن میں جا جا کر تھک گیا ہے کہ یہ فنڈ کہاں سے آئے، کہاں سے خرچ ہوئے. الیکشن کمیشن حساب تو لے، الیکشن کمیشن حساب لینے کو تیار نہیں ہے. تو نواز شریف تغلوائے، تو زرداری تغلوائے، او خپل د ټول ټبر غل دا، خپل د ټول پارټۍ غلا دا، د یهودو د قادیانانو په پیسو د الیکشن کړی دا او په پاکستان مسلمانانو باندې حکومت کوي. پرېږدو دې نه ګورې. او انشاءالله په 19 تاریخ باندې به موږ د الیکشن کمیشن تر دفتر مخ ته احتجاجي مظاهره کوو. محمود خان یا ملګری وایي پنډۍ ته اشاره کوه. نو موږ خو پنډۍ ته اشاره کړې وه. نو بله ورځ یو جرنیل صاحب جواب راکړ چې راسئ چای اوبه به موږ هم درکړو. نو ما په خپله د پاپا جونز والې پیزې خورئ په موږ باندې صرف چای څکئ. دا چای اوبه خو تا په ابینندن باندې هم څلې وې، هغه موږ کې څه فرق شته که یا؟ دې خبرو ته په سنجیده نظر وګورئ. مسئلې سنجیده دي، دومره آسانې نه دي. 2 کاله پورې تاسو کوشش وکړل چې موږ په خبره راضي کړو. کله ګورنري راکوئ، کله وزارتونه راکوئ، کله د اسمبلی ممبران راکوئ. په دې پوه شئ چې موږ جنگ د یو سیټ او 2 سیټونو نه ده، دا جنگ د نظریې ده، دا جنگ د پاکستان د نظام ده. او انشاءالله اوس په پاکستان نظام باندې اصلاح راځي. که اصلاح نه راغله او دا حکومت برقرار و نو بیا به یو لوی طوفان په وطن کې راځي. دا زموږ د نن جلسې دا شرافت لبو لهجه، دا شرافت مجلس دغه پر زړه غوږو وار وی، په زړه غوږو یې وار وی. خواست درته کوو چې په زړه غوږو یې وار وی، او که په زړه غوږو یې نار وی بیا له انګریز نه پوښتنه وکړه چې دا څرنګه خلک وو چې بیا دا خپلې ازادۍ دپاره څرنګه جنګ کوي. للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے. خواست درته کوو چې پاکستان نه افغانستان مه جوړوئ. پاکستان ته اور مه اچوئ. نن د دنیا رواج دا ده چې دنیا ته اور واچوه، عربو ته د اور واچوه او بیا نن وایي و اسرائیل تسلیم کوي. اسرائیل تسلیمول دا خو د عقل خبره هم نه ده.
مسله خو د اسرائیل سره دنه مسله خو د فلسطین ده اسلامي دنیا ته وایم د اسلامي دنیا حکمرانانو ته وایم د قوم ته وایم سیاسي ګوندونو ته وایم حکمرانانو ته وایم چې مسله د فلسطین د آزادۍ ده راسي اول د فلسطین مطالبه وکړي راسي چې دنیا اول فلسطین تسلیم کی راسي چې بیت المقدس تسلیم کی دا د مشت قبله اول ده دې سره د اسرائیل هیڅ تعلق نشته اسلامي دنیا به یو موقف اختیاروي امریکا او مغربي دنیا د ناروا یو موقف لري یو ظالمانه موقف لري د اقوام متحده د قراردادونو خلاف موقف لري لکه څنګه هندوستان د کشمیر په حواله باندې د اقوام متحده د قراردادونو خلاف موقف لري لہذا موږ واضح تور باندې دغه مجلسونو د قوم ته کول غواړو چې راسي قوم ته ازادي ورکړي دا قوم خپل وبوله قوم محکوم ما بوله دا قوم نن مظلوم ده نن که په قبایلی علاقو کې معدنیات دي په هغه باندې دوی را چاپېر که د بلوچستان معدنیات دي اول برخه دوی پکې غواړي اوس د بلوچستان او د سند په جزایرو باندې قبضه کوي د پنجاب د سرایکی سیمه گیس او د کولې قانونو باندې قبضه کوي او په هغه کې اول خپل برخه کرا کوي قوم ورسره قوم برودین خپل حق کو فکر غواړي فکر نو په دې حواله سره تبدیلی پکار ده آئین के जमा हुकूक मालूम नहीं 5 तरमीम के 18वीं तरमीम में सूबों को हुकूक दिए गए हैं सूबे के अवाम को उनकी तमाम असासों का मालिक बनाया गया है उनके सरमाए का उनको मालिक बनाया गया है हम दोबारा सूबों का हक मरकज को देने के लिए तैयार नहीं है एनएफसी अवार्ड में आईन कहता है कि जो हिस्सा सूबों का है उसमें इजाफा तो हो सकता है कमी नहीं की जा सकती तासुब हम तबसरे करी चिदा दे पीडीएम योसो फैसले एकदम वल नरम से दादे बुढ़ उशारान सादा खलक नहीं دی دې تسترګې ټټې کړې وي چې ودره که خدای کول دوی اسمبلی وځي موږ به دا 8 ترمیم هم ختم کو دا انیسي وارډ به هم بدل کو دا د صوبو حقوق به هم ختم کو او په دوه باندې به خپل قبضه جاری کو بیا به هغه نه بعد دوی لاس بوژي موږ ورته وایو چې بیا دغه موقع هم نه درکو نن هغه دې په تبو پراته دي ان شاء الله قوم په حق کې د پی ډی ایم فیصله ډېر حکیمانه دي ان شاء الله او دا سفر به موږ جاری وي تر هغه وخت پورې به جاری وي چې قوم ته خپل حق وګوري دا ووټ تا دا تا امانت ده دا تا شاید او ان شاء الله په دې ملک کې ظلم نظام ته اجازه نشو ورکولای د عدل نظام پکار ده هر فرد پر حق ده هر صوبې پر حق ده هر قوم خپل حقوق دي او حقوق په قوم ته ملاويږي ان شاء الله العزيز دا سفر جاری وي دا جلسه مبارک سا دا اجتماع مبارک سا دا جذبه مبارک سا دا عزم مبارک سا او یو وعده خورا سره وکړي محمود خان سره هم وکړه زه هم در نغوارم دا واقعہ کشیر مرز اگر हमने इस्लामाबाद जाने का फैसला किया आप जाएंगे साथ या नहीं पूरी ताकत के साथ जाएंगे या नहीं इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के गली कूचे में आपके अलावा फिर और कोई नहीं होना चाहिए और हम अपनी बात मनवा कर रहेंगे
اپنا جائز مطالبہ منوا کر رہیں گے اور ناجائز حکمرانوں کو انشاءاللہ چلتا کریں گے. ان کو ہمارے اوپر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مسلم لیگ مرکزی نائب صدر سردار یعقوب خان مہربان کھڑی دی.